د ختم نبوت په حواله کله چې مرزا غلام قادیانی را پاتسېد د انګریز دور دی د انګریز قانون دی جج د انګریز ملازم دی او دی را پاسېده او زموږ علماء کرامو پسې دا خپله دا ملعونه خوله چې دا یې پرانیسته او د حضرات علماء کرامو په شان کې ګستاخي وکړه. یاد لرئ چې اوس هم چې څوک د علماء کرامو په شان کې ګستاخي کوي او د جهاد مختلف انداز سره مخالفت کوي ډانډې به دوی ته رسي نو چې کله دې دا ګستاخیانې شروع کړې او علماء ربانیینو پسې چې دې لیکل شروع کړه نو الله کریم ورته یو عالم را پاتسه د ده په ژوند کې الله کریم له یو عالم را پاسه نوم یې مولانا کرم الدین دبیر تخلص دی. څرنګه به پیژنې داسې وپیژنئ چې دا وکیل صحابه امام اهل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ والد مکرم دی. عدالت کی قربانی دعویٰ اکڑی مقدمہ چلے گا حضرت لکی چې زما د والد خواهش دا و چې دا مقدمه د ګرداسپور نه لاهور ته منتقل کړی شي نو ما ته به سهولت شي لاهور ته منتقل نشوه اپیل کړه منظور نشو لاهور ته ځکه منتقل نشو چې قدرت دا فیصله کړې وه چې غلب په کور کې شرمي ګرداسپور د ده ضلع وه د مرزا غلام قادیانی دعوه ثابته شوه جج سے فیصله واوروله قانون د انګریز دی دور حکومت هم د انګریز دی جج ملازم هم د انګریز دی چا خلاف مقدمه فیصله یې کړې ده چې د انګریز ډاوټ دی هم هغه را پاسولی دی هم هغه یې سرپرستي کوي فیصله یې وکړه چې ته به معافینامه لیکې د علماء کرامو نه به معافي غواړې یوه او دویمه دا چې 1500 روپۍ جرمانه به داخلې او که د جرمانه داخله نه کړه نو بیا به جیل کې 6 میاشتې قید تېرې نو سیبا الله پاک په خپل کور ګرداسپور کې رسوا که معافینامه یې ولیکله لږ تصور وکئ تاسې عدالتونو خو هم لیدلي دي الله کریم دې موږ تاسو د بدي نه ساتي خو په دې کې هم عدالتونه تاسو ډېر لیدلي او د ځمکو په لانجو باندې هم عدالتونه ډېر لیدلي دي یو خاص مقام چې هغه کې ملزم ودرول کېږي چې چا باندې دعوه شوي چې دې دا جرم کړی دی تاسو ورته څه وایي هغه خاص مقام ته څه وایي چېرته دا ملزم ولاړي او جی موږ ورته کټیره وایو او دا هندوستانیان چې کوم ځینه دا ژبه راچلېدلې د هغوی ورته کټ کړه وایي لږ تصور وکړئ چې دغه د ملزم په ځای باندې مرزا غلام قادیانی چې هغه د نبوت دعوه کوي هغه ولاړ او جج ورته فیصله وورئ چې معافینامه داخله کا او جرمانه داخله کا
نو د علماء کرامو کار دا دی چې دا څومره ملعونین دي دا غله کوره پورې رسوي. لومبی هغه عالمه چې مرزا غلام قادیانی چې دی عدالت کې مجرم ثابت کړی دی او غلې تر کوره پورې رسولی دی، نو هغه مولانا کرم الدین دی رحمه الله. بیا د هغه وخت نه چې سلسله شروع شوه نو سره د حکومت او د ریاست د سرپرستی او د رسوخ نه الله پاک یو مقام هم داسې پرې نه ښو چې هلته یې ذلیل کړي نه. د بر صغیر پاک و هند په تاریخ کې چرته 1500 لوی علماء کرام و مفتیان کرام په یو مسئله باندې چې دی را جمع شوي نه دي د هغې حل دپاره، نه که را جمع شوي دي نو غل تر کوره پورې رسولو دپاره جمع شوي دي.